نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم محترم اهل سنت والجماعت سره متعلقین علماء طلباء عوام دا ستاسو د دعاګانو د اخلاص برکت او زمونږ د مسلک د حقیقت برکت چې نن الله جل جلاله موږ ته یو عظیمه فتح نصیب کړه دا سبب د ټولو اهل سنتو د متعلقینو د خوشحالۍ سبب وګرځېد. محترمینو دا ستاسو اخلاص و ستاسو دعاګانې وې او زمونږ د مسلک او د حقیقت د مسلک د حقیقت برکات د څومره ملګري او متعلقین چې دي چې هغوی تکلیفونه موږ سره برداشت کړي دي یا نن دې مناظرې کتلو ته خپل کارونه او وختونه پریښي دي او دې ته وخت ورکړی دی د دوی ټولو مشکور یم. بیا خصوصا زما رفیق او زما صدیق مولوي سید محمود نعماني صاحب د لغمان نه تشریف راوړی دی او زمونږ رفیق او صدیق حاجی فرید الله صاحب چې د دردی نه تشریف راوړی او ننګرهار نه ورسره جناب مولوي مولانا صابر الرحمن صاحب چې دوی د ننګرهار نه د دردی نه چې دی نو تشریف راوړی دی ورسره چې دی نو زمونږ رفیق احسان الله مولوي صاحب بیا هم راغلی او جناب میا صاحب مبارک چې دا یو مخلص او دوست دی زمونږ او انتهایی اخلاص والا دی. په دې ټولو زه مشکور یم او څومره ملګرو چې موږ سره کتابونه کتلي دي دې مناظره کې موږ سره منډې وهلې دي او بیا موږ سره شرکت کړی دی. الله دې ټولو ته اجرونه ورکړي. نو په دې لار باندې تېرېدو دلته مو کار و موږ ته معلومات و چې میا صاحب محترم زموږ یو مخلص دوست دی او ډېر خوشحاله کېږي نو راویې ګرځولو او د دې مناظرې د ګټلو او مناسبت باندې موږ باندې ښه زبردسته میوه وخوړه خټکي او مونې وخوړه موږ ته خو ظاهري خوند محسوس شو او انشاءالله العزیز ټول اهل سنت والجماعت ته د الله پاک روحاني او معنوي هغه خوند د دې مناظرې د ګټلو نصیب کړي. الله مو خوشحاله او آباد ساته. معززو ټول عمر وابیانو هم دا کار کړی دی چې خلکو ته وایي موږ سره دا دلیل دی دا دلیل دی خو چې کله میدان ته راغلي دي بیا ورسره یو دلیل هم نه وي. تاسو ته ما بیا بیا ویلي دي چې د وابیانو سره په خپله مسله باندې هېڅ دلیل نشته خو ستاسو زړه کې به راتله چې مظهري صاحب د ځان نه وایي. نن مو الحمدلله ولیده چې په خپله مدعا باندې یو دلیل هم نه وي بلکې دوکې کولې د وابیانو کتابونه یې راوړي او د هغې نه یې دروغ خلکو ته ویل. موږ سره یې دعوه لیکلې وه چې زه به یې د ائمه او اربعو نه ثابتوم په صحیح سند متصل سره یقینو کوي په دې 2.5-3 ساعتو کې یو دلیل آخر پورې رانه و. دې موږ سره دعوه کړې وه چې زه مرفوع صحیح روایت پیش کوم. تاسو ولیدل چې د سره مرفوع روایت پیش نه کړم. دې موږ سره ما دعوه کړې وه چې زرګونه صحابه پکې دي. زما ټولو مسلمانانو ته دا درخواست دی چې د وابیت نه دي د وابیانو د تعلق نه د ځان وساتي او کم عوام ورونه چې دې وابیانو د علماو غلط کړي دي او ورته وایي دا دلیل دی دا دلیل دی او حدیث او قرآن دی را سره د الله دپاره د دوی دا خبرو باندې اعتماد مه کوئ. زړه مو در باندې درد کوي. دا په جومات کې او دا په منبر او په خپل ځای کوټه کې وایي کله چې د مناظرې میدان راشي بیا دوی سره دلیل نه وي. دا اکثر دروغ وایي. زما عوام ورونو قسم دی په تاسو مې زړه خوږېږي د دوی سره تعلق مه ساتئ. د دوی په خبرو اعتماد ونه کوئ. دا د اسلام او د دین غله دي او د ځان نه خبرې جوړوي او په دین پورې تړي. د ځان نه خبرې جوړوي او دین پورې تړي. ولهذا زما بیا هم د دې عوامو ورونو ته چې وابیان شوي دي بیا درخواست کوم چې د دوی د مسلک او د مذهب نه ځان وساتي. دا د یهودو پروژه ده او دا د مسلمانانو دا ښایسته عقیده چې دی دا خرابوي.
ان شاء الله العزیز حشر مو د دوی ولید که بله موقع راغله د دې نه به حشر نورم بدتري ځکه کله یوم بدتر دی. دې سره ما وعده کړې د کله مو چې په مسله باندې یو دلیل مو وي زه بیا د وابیت اعلان کوم. الحمدلله دا به زما 11مه مناظره ای او په دې 11 مناظرو کې دوی تر اوسه پورې ما سره یو دلیل هم نه دی ویلی په خپله مسله باندې. الله مو خوشحاله و آباد ساته. دا ټولو ستاسو د دعاګانو او د اخلاص برکت دی. څومره ملګري چې زمونږ په دې فتح او د اهل سنت والجماعت په فتح باندې خوشحاله شوي دي، الله دې دوی موږ سره ټول یو ځای په جنت الفردوس کې همسایګان کی، او الله دې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تشریح او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د شریعت او د الله د عظیم کتاب الله حفاظت وکړي او الله دې مونږ او تاسو د دې دین خادمان وګرځي. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم.